बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रहण कतूनको ستاسو قربا او کاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کرا سٹاک سره او نن خصوصي خبرونه ګران کتونکو د پی ټی آی چې کوم دوه کال پروژې شوې د حکومت په مرکز کې هم په خیبر پختونخوا کې د دې د دویم ټینور دی په دویم ټینور کې د دوه کال ارسه پوره شوې ده په دې کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دوه میگا پروجیکټس دي یو پکې بلین ټری سونامي ده د سره سره بل د وی آر ټي پروجیکټ دی دا ډېر مهم پروجیکټس دي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. دې نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبې زنانو لپاره څه قسم اقدامات کړي دي د هغې د ویلفیر لپاره د هغې مخکې راوستو لپاره په دې موضوع باندې مونږ چې کوم درانه میلمانه رابللي دي سټوډیو ته نو هغې کې مونږ سره اولنی میلمه جناب ملک شاه محمد وزیر صاحب دی څوک چې د ټرانسپورټ صوبایي وزیر دی. تاسو په خیر راغلي ملک صاحب. زموږ دویم میلمه ګرانو کتونکو سید اشتیاق ورمل صاحب دی څوک چې صوبایي وزیر ماحولیات دی. تاسو هم په خیر راغلي. او دا شان زموږ دریمه میلمنه ډاکټر سومیرا شمس بیبي دا څوک چې ایم پی ای ده او چیرپرسن ده د سټینډینګ کمیټي آن هیلث خیبر پختونخوا. تاسو په خیر راغلي. مهرباني. د پروګرام آغاز مونږ اشتیاق ستاسو نه وکړو. بسم الله وکړو. د بلین ټری سونامي وجې سره ډېر زیات پاکستان کې او دغه شان کوم ډبلیو ایف په دې باندې لکه ډېر زیات پاکستان ته ریکګنیشن میلو شو او په ټوله دنیا کې د دې چرچې د دې پروګرام بل طرف ته اپوزیشن دا وایي چې نه په دې کې کرپشن هم شوی دی په دې کې ارریګولاریټیز شوي دي. د دې پروجیکټ حوالې سره موږ ته ووایي چې آیا واقعي په دې کې ارریګولاریټیز شوي دي او که شوي دي نو تاسو د دې خلاف څه قسمه اقدامات کړي د خلکو خلاف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر شکریه سر جی. دا پروجیکٹ کله شروع شو ولې شروع شو څه لپاره شروع شو؟ دنیا کې تاسو ته پته وي چې کوم کلایمټ چینج را روان دی او دنیا کوم طرف ته روانه کوم ګلوبل وارمنګ دی ورځ تر ورځه ګرمي سیوا کېږي نو هغه ټایم نه د خان صاحب یو سوچ و حالانکه خلک اوس دا سوچونه کوي دنیا لګیا ده فالو کوي خو د خان صاحب سوچ هغه دی دومره پازیټیو چې هغه ټایم نه مونږ سټارټ واخیستو. بدقسمتۍ نه پاکستان په اووم نمبر په دنیا کې چې کوم کلایمټ چینج سره مخامخ شوي ملکونو نو پاکستان از ون اف دیم او په اووم نمبر باندې مونږ وو. نو هغلته نه مونږ بیا سټارټ واخیستو بلین ټری یو داسې پروجیکټ پکار دی چې بوټي پکار شي نو دا بون چیلنج و جي او په هغې کې مونږ به پارټیسپیشن وکړو. هغې د صوبې په سطح باندې مونږ له اختیار هم دا نه راکړو چې تاسو پکې راشئ ځکه تاسو خو وړه غوندې صوبه ده او ایک ارب چې کوم د مونږ ټارګېټ و دا به تاسو څنګه اچیو کوئ ځکه چې پاکستان نه صرف کې پي کې و. بهرحال مونږ چې ورته خپل چې کوم خپل پروګرام پیش کړو نو هغې مونږ اکسپټ کړو او هغې نه پس چې مونږ کار شروع شو او د خدای په فضل باندې مونږ هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه تېر شوي ټینور کې چې کوم دی په 3 کالو کې کمپلیټ کړو او دا د دنیا ټولو نه فورت څلورم غټ انیشیټیو او الله پاک دې دومره کامیابي ورکړه. دا د پاکستان کامیابي ده بلکې هلته اوس لیکلی چې پاکستان هلته اوس لیکلی چې کې پي کې پاکستان نو دا یو ډېره غټه خبره ده. بل دا چې هر یو پروجیکټ شروع کېږي د مونږ د پروجیکټ چې کوم کاسټ و هغه 22 ارب روپیو شروع کړي او بیا د خپل کاسټ وغورځولو دا مونږ 17 ارب کې کمپلیټ کړو. نو تاسو ووایئ چې دنیا کې کم پروجیکټ مخکې دي نو هغې کې پیسې مخکې سیوا کېږي چې پروجیکټ ټایم سره خو دا واحد پروجیکټ دی چونکې موږ ته مخکې پته ولګېده په دې کې موږ سره داسې میکانیزم نه و موږ پوهې نه وو نو موږ زده کړه وکړه او په دنیا کې د ټولو نه بهترین چې کوم دغه دی نیچرل ګروث سیو کول دي نو هغه آی سی این چې کوم دی موږ چې کوم دغه دی هغې دغه شان یو خپل یو پروجیکټ دا کړی نو هغه موږ ډېر زیات اپریشیټ کړو. ورلډ اکنامک فورم موږ ډېر زیات اپریشیټ کړو. په دنیا کې ډېر زیات اپریشیټ شو. بل دا چې یو پروجیکټ شروع ګوره 100% خو یو شی هم ټیک نه وي هغې کې بس نه څه غلطۍ نه هم کېږي کوتاهۍ نه هم کېږي. دا د مونږ د دې ملک ته پته رئیسه ده او ډېر خلک پیسو ته رئیسار هم نه شي خو د هغې خلاف به یې مونږ ایکشن هم واخیستو. دا نه چې کوم اډټ پیره شوي وو او په اډټ پیره باندې خلک وایي چې کرپشن شوی دی کرپشن شوی دی شوی وي زه منم خو مونږ هغه خلک ونیو هغې نه مونږ ریکوري وکړه تر اوسه پورې مونږ سره 3 کروڑ روپۍ هغې نه ریکوري وکړه. بل دا چې د مونږ زه به څه وایم تاسو ته مخکې مې څو پروګرامونو کې مال بل دا چې WWF چې تاسو کومه نامه واخیسته نو دا تھرډ پارټي ویلیډیشن د دې 2 ځلو شو. زه بیا دا وایم د دې فورم نه چې اب د ما دپاره خپله کریډیبلیټي ولې خرابوي. بل ما تاسو ته بل پروګرام کې چې 60-70 دور هم نه دی چې زه بوټي لګوم او زه وایم چې 60-70 دی کې اوس خو سیټلایټ امیجز دي اوس خو 3 year before and after تاسو وګورئ هر څه جوړ شوي دي. نو زه د مونږ 500 کوارډینیټس دي ځایونه دي په هغې کې ته ما سره لاړې ګړي چندن ستاسو مخکې موږ شروع کړم ته د هغې ګوایي اوس به کتلي چې څومره لوی شوي دي که نه. زه کوشش کوم چې تاسو بلکې ما ته نن په اسمبلي هال باندې
اپوزیشن نه یو کس مو وي او ماخر نګت بي وو که چا وي چېرې مونږ تاسو بوزي او هلته مونږ پلانټیشن هم کول غواړو پرون چې کوم ډرایو دی مونږ چلیدلی و ډېر بهترین تاسو وګورئ دا مونسون چې کوم دی مونږ ټول پاکستان کې 35 लाख ټارګېټ و او په هغې کې 20 लाख ټارګېټ ته کې پي کې و خو مونږ خپل ټارګېټ نه 10 لکه زیات بوټي ولګول مونږ 30 लाख نه بره اوس په دې کې چې کوم دي مونږ پیګان صاحبان دي په دې کې کوم چې دي مونږ امینګان صاحبان دي په خپلو علاقو باندې منستان صاحبان دي مونږ ایم پی ایس چې فیمیل دي هغه یې په خپلو علاقو کې چې کوم دی دغه شان د ډرایو چلولو 853 ځایونو کې پروګرام روانو جي او دوی ته فری پلانټس مونږ ورکړي جي کور باندې نو دا ډېر غټ اچیومنټ دی او مونږ روان یو انشاءالله ما خو ورته به یم ووي چې زه خو به وایم زه خو د حکومت نماینده یم زه خو به صفتونه کوم زه به هم دا داسې دی دا داسې دی خو چې خلک وایي نو خلک یې خو دا وایي چې واقعي دا شی ټیک روان دی غلطۍ هم شوي دي خو اوس په مونږ نورې غلطۍ نه کېږي چونکې مونږ بل سټیج ته روان یو د دریم فیز ته روان یو نو چې کومې غلطۍ نه مونږ نه مخکې شوي دي هغه به دې کې نه ریپیټ کېږي زیرو ټالرنس دې کې پرون یو پیښه شوې ده په ضلع خیبر کې ایم پی ایس اف تللی دی یا ډسټرکټ ایډمنسټریشن تللی هغې ونې لګولې بیا نور خلک راغلي هغې هغه ونې وباسلي اگر چې هغې معافي وغوښته کوم خو دا واقع ولې راغله آیا دا د مس مینجمنټ او په دې باندې څه انکوایري تاسو یې ښې ده که نه دا وجه څه وده دی سر جي دا شاملات وو چونکې دا ځای شاملات وو بل د خلکو سره یو یری مونږ له دا خلک چې ځمکه راکوي که نه مونږ سره یو سټام یو اګریمنټ کوو چې یاره مونږ به دا دومره ټایم دپاره دا به مونږ سره په دې کې به ستاسو ګډه چیلۍ بیده فلانې دا نه راځي نو هغه ویرېږي چې دا رانه حکومت چې ته قبضه کوي خو نه نو هغه خو سادهګان دي خلک پکې راشي دا نورو زه نامې نه اخلم خو راشي ورته وایي چې دا خو د نه ونیوه او دا خو ستا قیمتي ځمکه وه او دا فلانې نو افسټیټډ کړی چې کوم یې راشي هغه دغه وکړي بې رستو چې ته پوهېږي چې دا خو ستا د فایدې دپاره دا بوټی به ته خرڅوې دې نه به تا ته فایده میلاویږي دلته به سوری وي دلته به هوا یخي چې پوه شي نو بې اویرنس دومره خلکو کې راغلی تاسو ته ویلی شم د ملیټري نه پس تاسو یقین وکړئ چې څوک هم بوټی کټ کړي که نه ما ته فوټو راستئ او هغه په دې پوه نه چې دا بوټی کوم دی تاسو ته خو ما مخکې چې موږ سره څو قسمه فارست دی یو موږ سره ریزرو فارست دی یو موږ سره پروټیکټډ فارست دی یو موږ سره ګزاره فارست دا شاملات دي نو په دې کې دوی ته الاو دي چې دوی خپله یو کوټه ده چې وټ فایر روډ دا د خلکو ملکیت دي که نه دا د حکومت دي نه ګزاره فارست کې 20% ای موږ له راکوي او 80% د مقامي خلکو چې کوم علاقې خلک وي نو د هغې رایټ یې ته میلاویږي دغه شان کال ته څوک ای ته مونږ کوټه یو کوټه سیسټم وي لکه فرض کړئ د هغه یو کور غر کې هغه سر کې دی اوس هغه چې کوټه پرېوځي نو چې خښته خېجي سیمنټ خېجي هغه هلته تللی نه شي اکسیسیبل نه نو هغه ته به یې مونږ الاو کړي چې تاسو لرګي یا دوه لرګي خپل ځان له کټ کولی شي چې خپل کور پرې جوړ کړي دغه شان د هغې هلته یخني راځي واوره غورځېږي نو فایر روډ دپاره چې لرګي کوم کټ کړي هغه مونږ ته خلک راواستوي چې دا وګوره او تصویران راځي په سوشل میډیا باندې وایرل کېږي بالکل تاسو کتلي وي چې سوشل بل دا چې 30 سال مخکې بوټی کړ شي لکه اوس ما ته د تورغر نه چا یو دغه راواستولو چې دا تاسو وګورئ اوس داسې چل دی زه خفه کېږو به نه د موږ میډیا کې هم داسې چل دی سی آی ډي چینل فلانې او دې ټایم کې زه 35,000 فوټ بلندۍ باندې ولاړ یم حالانکې 35,000 فوټ 10,000 فوټ نه بره لرګی کېږي نه الپاین پاسچر شروع هغه غریب ته پته نه وي چې زه څه وایم نو هغه به یې موږ ته زاړه بوټي چې کوم دي ښیي او چې کوم 30 سال مخکې شوي هغه فوټوان وباسي خلکو ته وباسي دې کې شک نشته چې اوس پوم کېږي خو موږ هغه انشاءالله کنټرول کړي دي شامل صاحب تاسو نه پوښتنه ده بي آر ټي او داسې منصوبه ده چې هغه ستاسو تېر حکومت کې شروع کړې وه او پرویز خټک صاحب دا ویلي چې دا په شپږو میاشتو کې مکملېږي مکمل نه شوه اوس لګیا ده اوس به دا کله مکمل شي ځکه چې اوس کوم خلک په دې تمه دی چې بي آر ټي کې به سفر کوو او دغه گاډي کې به کینو نو تاسو موږ ته ووایئ چې دا به کله پورې به تاسو انشاءالله د دې باقاعده توګه باندې د دې شروعات وکړئ اوپننګ به وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب زموږ سابقه چیف منیسټر پرویز خټک صاحب دا ویلي وي چې زه به 6 میاشتې کې دا کمپلیټ کوم ما مخکې پروګرام کې دا ویلي وي چې هغه د ذاتي خواهش و او په خواهش باندې هېڅ پابندي نشته ولې چې هغې سوچ دی د صوبې د عوامو دپاره بهترین سروس ډیلیور کول وي او هغه یو ښه تکړه ایډمنسټریټر و څو پورې چې د دې کمپلیشن خبره ده لکه زه به دا ووایم چې هر یو پراجیکټ چې جوړیږي PC1 اسټیمیټ تیار شي په هغه کې د کمپلیشن یو پیریډ وي زموږ د بي آر ټي نه خلک نوي خبره د شپږې میاشتې خبره ډېره زیاته عامه شوه میډیا عامه کړه د بي آر ټي کمپلیشن پیریډ چې دی جون 2021 دی او انشاءالله ما نن هم په صوبایي اسمبلي کې سپیکر ته د چې کوم زو کارډونه دي د بست والا
هغه حواله کړل او ټول پارلیمنټریان ته هغه ورسېدل، تقسیم شول. نو د دې مقصد دا دی چې اینی ټایم زمونږ چیف منسټر صاحب دا اعلان کوي شي. ما مخکې دا ویلي دي چې هغې اشاره مونږ ته کافي ده، ضرورت دی. نو چې څه ټیم وزیر اعلی صاحب انوګوریشن اعلان وکړو، مونږ تیار یو، ولې چې زمونږ مین کوریډور دی په هغې کې هېڅ کمی نشته، هغه کمپلیټ دی. چې کومې زمونږ سټیشنې دي هغه چمکنو، خیبر بازار او حیات آباد، هغه زمونږ د ریوینیو مسله ده، هغه به ډېر زر کمپلیټ شي، خو په کوریډور کې هغې هېڅ مسله نشته. دا پروجیکټ کمپلیټ دی، پروجیکټ چې کوم مین کوریډور دی هغه کمپلیټ دی. او زه خپل عوامو ته، خیبر پښتونخوا عوامو ته مبارکباد وایم چې هغه د تیار شي. دا خوشخبري به ډېره زر وي. صرف د انوګوریشن موږ ته د اشارې ضرورت دی او تاریخ تعین چې چیف منسټر وکړو، د دې ضرورت دی. نه منسټر صاحب، بل دا چې ویل کېده چې تاسو پلازي جوړوئ، هغه پلازي جوړه شوې که نه، هغه اپریشن شوې که نه، او بل هغه بسونه خو شان ګرځي په دې روډ باندې، تاسو چې د بسونه به مونږ سکریپ کوو یا بیا اخلو؟ بسونه چې مونږ کله انوګوریشن وکړو زمونږ سروس سټارټ شي، ولې چې که اوس مونږ دا بسونه سکریپ کو نو د خلک سروس چې دی د بس کې چې پسنجر ځي هغې ته تکلیف دی. چې کله زمونږ بسونه شروع شي د بي آر ټي نو دا بسونه به مونږ سکریپ کوو. او د دې لپاره اسټیمیټ کې مونږ پیسې ایښي دي باقاعده. او د دې لپاره بل چې کوم متبادل کنسیشن دی هغه دا دی چې دوی که پرمټ غواړي او بل ځای ته تلل غواړي پېښور نه بهر، نو هغې ته مونږ تیار یو چې مونږ به هغې روټس دوی ته پرمټ ایشو کړو. او بي آر ټي چې دا هغه تیاره ده، د پلازې دا زمونږ د ریوینیو مسله ده چې د دې فنډ راځي نو دا به په دې بي آر ټي کې شاملېږي. د بي آر ټي خرچه، د سهولتونه دا به په دې پلازې زمونږ الحمدلله دا واحده بي آر ټي ده. په نورو بي آر ټي کې د پلازې او د سیسټم نشته. دا واحده بي آر ټي ده چې په دې کې 7 فیډر روډ شامل دي. د ښار نه به بسونه به ځي، په ښار کې به خلک جمع کوي او بي آر ټي باندې به راځي اخر پورې چې کم کارخانو بازار دی او چمکنو دی. په دې میانځ کې چې کم ځای ته پسنجر ځي نو د ښار نه به هم بسونه راځي. زمونږ 12 میټر بسونه دې لپاره مختص دي، او چې کم زمونږ 18 میټر بسونه دي هغه د مین کوریډور دپاره دي. بسونه پوره دي تاسو سره؟ بسونه ډېر زیات دي. او زمونږ سنټر چې کوم زمونږ کنټرول روم دی هغه اکټیویټ دی، او زمونږ کوریډور بالکل کمپلیټ دی. صرف انوګوریشن پورې خبره پاتې ده. دې به څومره بسونو دا عمومي ویل کېدل چې دا 280 دي، بیا 380 شو، بیا 400 پورې بسونو رسېدل. اوس موجوده لیټسټ پوزیشن دی. بسونه زمونږ پرپوزل دا دی چې 220 وي. 220 او خو 128 بسونه مونږ ته رسېدلي دي. ښه، 220 کې 108. نه په دې کې دغه چې کوم د فیډ روټس دي د هغې لپاره هم دغه بسونه شامل دي؟ دا 18 میټر د مین کوریډور دپاره دي او 12 میټر د فیډر روډس دپاره دي. په دې کې چې زه یو خبره کوم شامل یو خبره کړي، دې کې د مونږ ورسک روډ نه، د مونږ چرسد روډ نه، د مونږ دا چې کوم د مونږ واټ روډ شو، بډبیري شو، د مونږ دې خو انقلاب روډ ورته وایي، دې نه دا بسونه راځي او دوی به چې کوم چمکني د مونږ سټیشن دی یا کم د سره دا ټچ کېږي، دا خلک به دلته ګوري. هغه مېر کنډیشن ګاډي دي، هغه مېر کنډیشن ګاډي دي. دای به دوی ته دا پرووایډ کوي، دا سورلي به ټولې د مین سټریم ته چې کوم دی دا به راوړي او به مخکې ځي. کرشا صاحب دا هغه سروس دی، زه خپل عوامو ته دغه وضاحت کول غواړم. مخکې دا خبره ډېره زیاته وه چې غریبان په ګرمي کې سفر کوي او هغه ته عام کلاو ګاډي وي او امیران چې دي هغې غټ غټ کروزینګ وي. نن واحد بي آر ټي ده د خیبر پښتونخوا او دا د تحریک انصاف یو ویژن دی چې هغې کې هغه سیسټم دی چې که ته دې بس کې کېناستې نو د امیرانو چې کوم غټ غټ کروزینګ دي په هغې نه یخ ایر کنډیشن د دې بس دی. غریبان به په عامه کریا باندې هغه سفر کوي چې امیرانو په کروزینګ کې هغه سهولت نشته. نارمل چې کومه د ښار کریا ده هغه زمونږ کریا ده. او ځکه خلک مختلف، تاسو ته راځم، زه صرف زما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم د دې وجې سره بیا تاسو نه په دې باندې خبر کوم چې خلک ډېر اورېدل غواړي د بي آر ټي او دې سره ډېر وخت نه. ښه ډاکټر صاحب، د خیبر پښتونخوا تاسو په شکل کې یو شمېر امپیز راغلي دي د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې راغلي یې. ولې داسې ونه شول تر اوسه پورې چې تحریک انصاف حکومت یو هم زنانه منسټره جوړه کړه تر اوسه پورې؟
تاسو مطمئن یې چې خیر دی که تاسو منسټر تاسو کې نمایندګي در نه کړه که نه تاسو وایي چې په کار چې ورکړی شي ریپرزنټیشن ورکړی شي؟ نه جی دا خو بالکل داسې خبره نه، خیر او شر پکې څه نشته، خو میډیا هغه شان خبره ده. ما په خیال چې زه به وایم چې تاسو دا خبره هم هایلایټ کړئ چې پاکستان تحریک انصاف اولنی حکومت او چې سټینډینګ کمیټي آن هیلث چې ټول امپورټنټ کمیټي به هغه یو فیمیل ته حواله کړه او بیا هم فرش ایم پی ته حواله کړه، نو هغه شان اپریشیشن هغه لیول باندې نه کېږي. هغه شروعات او ټایم کې ما په خیال چې منسټریان هم لا نوې ډسټریبیوټ شوي او سټینډینګ کمیټیانې جوړېدې هغې کې تقریبا 3 سټینډینګ کمیټیانې فیمیل ته حواله شوي، موږ اپوزیشن ته هم ریپرزنټیشن ورکړو سمر بلو بی بي ته. د دې نه علاوه بیا موږ ډفرنټ ټاسک فورس کې پولیو ټاسک فورس کې ایس ټي جیز ټاسک فورس کې پارلیمنټري ټاسک فورس کې خو کی پوزیشن باندې موږ کار هم وکړو. الحمدلله دې ځل بیچ چې راغلی دی ټول ویل ایجوکیټډ دی، ویل انفارمډ دی، ویل فوکسډ دی، ډفرنټ کټګریز باندې کار کوي. بیا زموږ بل وومن پارلیمنټري کاکس دی، هغې حوالې سره ضروري نه ده چې موږ د ښځو د کار دپاره یا چې زه یو فیلډ کې ایکسپرټ یم ما ته د ضرورت یو آفس یا د منسټري چې زه هغې کې ډیلیور کړم چې موږ د څه ریپرزنټیشن دپاره راغلي یو موږ په خپل بیس هم کولی شو. پاتې خبره ستاسو د هغه واله شوه، هغه خو زه وایم چې انټرنل پارټي آی ډونټ تھنک سو چې څه ایشوز دي څه هغه دي چې دوی فیمیل ته هغه ولې نه ورکوي. بالکل زموږ شته، زموږ منشور کې دا دي، زموږ پریزیډنټ صاحب په انهریټنس لا باندې لګیا دی، پریزیډنټ پاکستان عمران خان صاحب والا احساس پروګرام د زموږ فیمیل زموږ د پښتونخوا ریپرزنټیشن ډاکټر ثانیه لیډ کوي، شاندانه گلزار په شانتې هغه پارلماني سیکرټري به ښه لیول باندې پاتې شوه. اوس چې هغې آل اوور د ورلډ ومن یو کې والا هغه والا چیر هغه شوې ده. هغې نه علاوه نور هم موږ فیمیلز ته ښه پوزیشنز ورکړي دي. پاتې شوه زموږ د خپل خیبر پښتونخوا کابینې حصه، نو ما به خیال چې 2 منسټران ناست دي، هغه موږ د ویل هغه راکړي ریسپانس راکړي چې ولې موږ نه خو موږ لکه دا داسې ما خبره ستاسو ګوره تاسو زما سټینډ خو درته ما ووایي چې تاسو په ډېر لوی تعداد کې لوی شمېر کې تاسو، نو آیا تاسو په خپله باندې هم څه ارج کړی دی یا تاسو ډیمانډ کړی دی؟ نه اوبیسلی ما به خیال چې دا ضروري نه چې تاسو وایي چې د وزارت نه بغیر خدمت نه کېږي، خو ولې زنانه ته وزارت نه میلاویږي؟ ولې تاسو ته په کابینې حصه ولې نه که نه چې د چیف منسټر صاحب میټینګ کېږي پکې اشتیاق صاحب ناست دي، ملک صاحب پکې ناست دي، تاسو پکې یا ستاسو ضروري تاسو لپاره نور تکړه بالکل دا خو هغه خبره زه خو وایم چې دا پروګرام ختمېږي، دا منسټران صاحبان دې کمټمنټ وکړي، ما دې نه یادوي بل څوک دې بچا باندې دې ګوته کېږي چې بل میټینګ کې به کابینې کې فیمیل خامخا ناست دي. اوبیسلی دا خو یو انټرنیشنل امیج موږ هم صحیح نه ورکوو، د دې خو بل زموږ ګورنمنټ نیشنل لیول باندې دی، پروونشل لیول باندې دی، یو ان کې زموږ خپل کمټمنټس چې وي 2030 کې به آنسریبل یو، هغې کې چې موږ 50% پاپولیشن نګلیکټډ دی، بلکې اوس لا زیات هم دی زموږ هغه والا ریپرزنټیشن هغه لیول باندې نشته. نو پکار دی نیشنل لیول باندې ما په خیال چې زموږ خپله پارټي ده هغو ورکړی دی کافي حده پورې خپل هغې پوره کړی دی، نو پروونشل لیول باندې هم پکار دی چې وشي. دا خبره بالکل نه ده چې موږ غواړو، نه موږ هره ورځ غواړو، خو چې ریسپانس راته نه دی میلاو شوی. نه صرف تاسو راځم دن زم چې دې خبرو کې جی ښه جي ټیک شول. دا وزارت خبره بیا په دې باندې او ډېر مینی الیجبل لکه داسې هغه نه دی، داسې پکې ډېرې ښه فیمیلز راغلي دي چې نه تکړه تاسو ډاکټر یې دغه شان نور زما نه علاوه ریګارډلیس یو شمېر نور تکړه زنانه وي ورکې ډېر تکړه زنانه وي په سوشل سیکټر کې ډېر زیات کار کړی دی. په کار راځي ته مکمل وشي د سوشل ویلفیر د هیلث وزارت ته ملو شي، ایجوکیشن ته ملو شي، ډېر وزارتونه موږ داسې چې پای کې ضرورت دی تر اوسه پورې ځینې وزارتونه خالي دي. نو دغه موږ وزیر الله صاحب نه موږ دغه ډیمانډ کوو چې دا یو ډېره زیاته سینسیټیو ایشو ده د پی ټي آی حوالې سره او صوبې دومره زنانه حوالې سره کم از کم چې دې ته احساس وشي چې ګنې موږ هم د دې کابینې حصه یو د قانون سازۍ حوالې سره تاسو نه پوښتنه کوم. یو بل په تېرو ورځو کې هغه پاس شو، نور بلونه هم را روان دي. تاسو څومره لیجسلیشن کړی دی د زنانه د امپاورمنټ لپاره په دې اسمبلی کې؟ ځکه چې تاسو لیجسلیشن کې د هغې نه پس بیا قانون جوړ شي او بیا هغې باندې امپلیمنټیشن کېږي، نو تاسو په خپله څومره قانون سازي کړې ده؟ دا ویل کېږي چې زنانه ایم پی ایس چونکې په ریزرو سیټ باندې راشي نو هغې هغه شان کوشش نه کوي، نه قانون لپاره ځي لکه خپل چې کوم صرف هغې چې کوم پرکس اینډ پریویلیجز دي هغه اخلي، خو له قانون سازۍ لپاره کوشش نه کوي. نو آیا په دې کې څه حقیقت شته؟ نه جی بالکل دا خبره خو زه ډیرای کوم او میډیا ته اپریشیشن ورکوم چې موږ هر ځای کې هایلایټ شوي یو چې زموږ څه اکټیویټیز دي یا څه فلور باندې هغه اکثر پکې دي هغه هم جوړ کړي. مشرق بالا هم یو هغه جوړ کړی ریپورټ جوړ کړی هغه کې باقاعده دا منشن شوي چې سټینډینګ کمیټي آن هیلث چې کوم د فیمیل سرور سره به هغې د ټول نه زیات کار کړی، نور چې سټینډینګ کمیټیانې زموږ د میل پارلیمنټیرین سرور سره وي هغو کار هغه نه و. بله خبره په فلور باندې د خبرو سره شوه، نو زه چې سټارټ کې رالم زه به اکثر سیکرټریټ ته ورتم
اسمبلی سیکریټری ته نو ماته به ویل کېده میډم دا تاسو څه کوئ ټریجري بینچز والا ایم پی ایس خو هغه نه کوي اسمبلی بزنس نه راوړي ما به ورته ما ډاکټري پرېښې د زه راغلی یم دې له چې زه به دلته دننه ناست یم خبرې به اورم یس سر نو سر به کومه خو چې څه نه څه کار خو به کوم ما هم ټیک شو اپوز کوم به نه خپل ګورنمنټ به نه اپوز کوم خو اټلیسټ هغه خپل اپریشیشن والا خبرې خو به کولی شم یا چې څه ځای کې ضرورت دی یا چېرته څه میسنګ دي نو هغې باندې خو کار کولی شو نو ما به خیال چې ما ته د ریکارډ راوړو ضرورت نشته اسمبلی ویب سایټ موجود دی چې تاسو هغې باندې وګورئ د اپوزیشن ایم پی ایز فیمیل ایم پی ایز اور وومن ایم پی ایز بزنس زموږ سره آن د ریکارډ د هغه والا ایم پی میل پارلیمنټیرین زموږ وروڼه دي مشران دي د هغو به صرف د ګورنمنټ بیلز به راغلي دې نه علاوه ما به خیال چې ګورنمنټ یې ډیپینډ کړی خو په فلور باندې چې کوم کار کړی دی هغه فیمیلز کړی ښځې یو بریک ته د بریک نه پس راځو ګرانو کتونکو یوه شنده ماخلو ګرانو کتونکو د مې نفس تاسو په خدمت کې موږ ځل بیا حاضر یو اشتیاق صاحب میډم چې کومه خبره وکړله د وزارت حوالې سره دوی وایي چې ټیک ده دوی خو نه ډیمانډ کي نه پروټیسټ کی یا پریشرایز یو پریشر ګروپ هم دی نه جوړ کړو پریشرایز کی هم نه ګورنمنټ خو تاسو چې کوم خپل کوم میل منسټرز دي یا کوم کابینټ ممبرز دي نو آیا تاسو دا خواهش ته چې دي ته ونډه میلو شي په دغه کې حصہ میلو شي که نه وکه خو دا خبره کوم چې نن څومره د خوشحالي خبره ده چې یاره په یو پارټي کې دومره ازادي شته فیمیل ته چې هغه خپله خبره کولی شي حالانکې دا زموږ د خپل انټرنل خبرې روانې دي خو زه اپریشیټ کوم په دې چې دوی ته موږ دومره دا به اپریشیټ کړي چې یاره دوی ته موږ دومره توجه ورکړو چې دوی داسې فورم باندې خبرې کولی شي بل دا چې موږ سره مخکې میرتاج الغاني به تاسو وتلي هغې ته موږ سوشل ویلفیر ورکړی و بیا هغې نه پس ډیپټي سپیکر دې موږ راغله او سینیټر ټیک شوه لکه دغه شان دوی نام یې واخیستې ثانیه چې کوم نشته هغه چې کوم دی هغه مرکزي سطح باندې ټیک شو جي اوس د دې خبره کومه ماشاءالله دې کې شک نشته چې موږ سره دې پټې کوم لاټ دی پای کې ډېر پړه لیکه خلک راغلي دي او خپل فیلډ سره ریلیټډ خلک دي نو دا یو ډېره غټه خبره ده بلکې موږ کوشش دا دی چې یاره داسې کسان راشي چې هغه خپل فیلډ سره ریلیټډ خلک وي نو د دې دا خبره بالکل زه دا کوم او انشاءالله په دې باندې سی ایم صاحب هم خبرې کوي د موږ خان صاحب ته هم پته ده و انشاءالله نیکسټ فیو ډیز کې چې کوم دی انشاءالله په دې باندې فیصلې هم کېږي نو دوی له به خامخا په دغه شي کې موږ شمولیت لپاره منسټران کې دي شي ایډوایزر کې دي شي معاون خصوصي کې دي بالکل کیبینټ ممبر چې هغه دا خبرې ټولې ډسکشن کې راغلي موږ وایو چې دوی لږ ایکسپیرینس گین کړي لکه دوی فرسټ ټایم دی او دوی راغلي دي لکه موږ هم یو پروسس لرو چې په خپل راغلم دا ول ډیډکټ چیرمن هغې نه پس چې کوم سپیشل اسسټنټ ټو سی ایم شوم او بیا ورو د ما چې کوم پروګرام تاسو خو په دې کې ځینې زاړه چې کوم ممبرز دي خو تیر حکومت کې مو ایم پی ایس نو هغې ته مو کور کې خیر دی که نه هغې ته به دوه کاله مو کور کړی وه چې دوی ټریننګ شي او د دوه کاله پس دوی ته مو کور کړی نه تاسو خبر دا هم ټیک ده خو ګوره جي زه تاسو خبره کوم دا یو داسې یو ټاپک دی که نه چې لکه د مونږ په معاشرې کې خلک اکثر دا ډېر سوچ کوي چې یاره فیمیل همیشه ډومینیټ کولو کوشش وي چې کوم دی ته موقع نه ورکوي دوی ناست دي په اسمبلی فلور دومره قراردادونه پیش کوي موږ د هغې حمایت کې راځو لکه موږ د دې دپاره چې کوم لکه ډومestic چې کوم وایلنس بل دی هغه پیش شو د دوی ډېر شیزونه موږ په هغې باندې بیلونه او دوی طرف ته توجه ده نو د دا خبره سی ایم صاحب سره موږ ډسکشن کې وروسته یو بلکې د کابینټ دوران کې هم دا خبره کېږي چې یاره موږ سره خامخا فیمیل ناست وي چې د هغه مسایل هغې ته ډېر ښه پته وي بجای چې موږ ته پته وي هغې ته د فیمیل چې کوم مسایل دي کوم زنانه ته مسایل دي کوم د موږ ښځو ته مسایل دي دوی بهتر دې باندې پوهېږي نو موږ خامخا انشاءالله د دلته نه وایم او سی ایم صاحب ته هم پته ده چې خامخا انشاءالله یو کس یا دوه کس ته موږ انشاءالله خپل کابینټ کې ایجوکیشن هیلث خو زنانه پای کې ښه پرفارم کولی شي ایجوکیشن هایر ایجوکیشن کې په ایلیمنټري کې او په دغه خو سپیشلیټي ده زنانو په دې کې چې کوم سکول کوم وګورو یا په هیلث کې نو دی په کې لګ ایکسل کې اصل کې هیلث موږ یو داسې ګمبیر دغه دی که تاسو کو تو پای کې څومره مسایل موږ ته راځي بل دا تاسو وګورئ زموږ هر ځای کې تاسو وګورئ یو تنظیم به جوړوي سرو ټوپ والا به بل تنظیم فلاني والا او ایشوز خو هغه به ایجوکیشن ډاکټر له جوړي ګراوند ایشوز دي موږ داسې چې لکه فرض کړه چې چاته وایي ډیوټي کو هغه کېږي
استاد ته استادي کا ډېر استادان نه بعض خبره کومه ډېر استادان به ګیلیم باندې کوي خو کم یو فیلډ ته چې ځي او چانه ته کار اخلي نو هړتال وي او د هغې جاسوي ورته تنظیمونه یا هغه راوځي هغې به رانې شروع کړي نو مونږ کوشش دا دی چې مطلب دی دوی داسې لکه دوی سوشل ویلفیر د ما یو داسې هغې کې دوی کار کولی شي ضروري دی هغه دوی کې دوی اکټیویټیز کولی شي لکه سکولونه دي واړه واړه دستکاري سنټرې دي نو دوی چې د زنانو لپاره لکه زنانه سوچ کم کولی شي زما خیال نارینه ول نشي کولی په کار زنانو وزارت خو سپیشلی په کار نه موږ په دې باندې ډېر قدر کوو چې موږ راغلي د موږ دا سوچ ته نه تاسو وګورئ د موږ په هر ځای کې موږ سره فیمیل د موږ روان وي او د موږ د قافلې یو حصه ده او موږ دوی د رسپیکټ ورکوو عزت ورکوو د مخامخ ناست دي موږ دوی ته په کوم سترګو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی خبرې وکړي دوی سره کینو د دوی مسایل واورو چې هغه انوایرمنټ کې وي که هغه په هر یو فیلډ کې وي که هغه په د دوی خپل ریلیټډ چې کوم دغه لکه دا اوس هیلث چې کوم دی دا خپله تاسو سره خبرې کوي تاسو پوه شئ چې دې څومره اویرنس دی ته پته ده ټیک د لیجسلیشن حوالې سره موږ خبره کوله قانون سازي حوالې سره ریپروډکټیو هیلث رایټس بل یا دغه شان نور چې کوم بلز دي هغې باندې تاسو څومره کار کړی دی او بیا چې کوم زنانه سپیسیفیک قوانین دي یا بلز دي په دې باندې تاسو څومره کار کړی زموږ کتونکو چې هغوی په دې باندې پوه شي او یا زموږ دا پروګرام چې کوم زموږ زنانه میندې خویندې ګوري چې هغوی په دې باندې پوه شي نه زمونږ د پاره هم لګیا دی دا حکومت لګیا دی کار کی نو که هغه تاسو ووایئ چې کوم اقدامات کړي تر اوسه پورې تاسو جی ما په خیال چې میډیا دی کې ډېر زیات اهم رول دی پاکستان تحریک انصاف زه ورکر وم او ډېر ټایم نه یم سټوډنټ پالیټکس مې کړی دی خو 2013 نه 2018 پورې چې زموږ گورنمنٹ کم بلز پاس کړي هغې باره کې ماته هم نه وه پته او موږ به لیجسلیټیو سکروټیني سټارټ کړه چې موږ سټارټ کړي راله موږ به دې باندې کار کوو موږ به دې باندې کار کوو هغه ډېر چیزونه داسې وو چې الریډي موجود وو امپلیمنټیشن یې نه دی شوی امپلیمنټیشن خو بیروکریسي کار دی زموږ کار خو قانون جوړول دی خو بیا موږ خپل هغه تاسو ما وایي چې موږ ډفرنټ ټاسک فورس دی چې هغې کې موږ اوس دې باندې کار کوو چې د دې امپلیمنټیشن موږ څنګه پوش کړو الیمینیشن اف کسټم ایکټ اگینسټ غږ یو زموږ رواج دی غږ والا هغه په 2013 کې زموږ گورنمنٹ پاس کړی دی لیډي هیلث ورکرز ریګولایزیشن بل موږ پاس کړی دی بیا د هغې نه علاوه ډیزرونګ ویډوز او سپیشل پرسن دپاره فاونډیشن چې دی هغه موږ جوړ کړی دی برسټ فیډینګ اینډ نیوټریشن حوالې سره ایکټ موږ پاس کړی دی بیا ډاوري ګفټس هغه کم جهیز وهیز والے چې کیسې دی حالانکه موږ سټارټ کړل موږ دې باندې به کار کوو هغه الریډي پاس دی انهریټنس لا باندې زموږ خپل سپیشلی سیشن هغه کیږي پریزیډنټ آف پاکستان هغه نه هغه به سپیشل انټرسټ راخلي چې انهریټنس لا باندې چې کوم امینډمنټس پکار دي اکارډنګ ټو ډفرنٹ سچویشن زیاتره داسې کیږي چې انهریټنس والا هغه کې چې کله فیمیل پاتې شي نو د هغې سره ډفرنٹ هغه کې یا د زبردستي ساین واغستی شي یا ډفرنٹ هغه شي یا وایي خور ده یا موږ جهیز ورکو یا لور ده بس هغه والا هغه کیسه ختمه شوه هیلث سایډ سره موږ زه چې اول سټنډینګ کمیټې ته رالم نو ما وایي زه به دا خپل ممبر ځکه چې ما سره یو فیمیل ممبر وه او نور ټول زموږ سره میل ممبرز وو او هغو ته بیا خبره کول هغو ځان سره آن بورډ بوتلل او بیا هغو به دا هم وایي چې دا صرف فیمیل کمیټي خو نه ده تاسو فیمیل دپاره ولې کار کوئ نو هغې کې موږ ډېر کار هغه کړی دی هغې کې اوس د میټرنل اینډ چایلډ هیلث باندې موږ کار کوو حالانکه بل خو د پاپولیشن ډپارټمنټ دی ریپروډکټیو هیلث اینډ رایټس والا دې کې موږ ښځې ته دا اختیار ورکړی دی یو خو پاپولیشن سرچ ډېر زیات دی هغې سو موټو ایکشن هم اخیستی شوی دی پاکستان آی تھنک 5th کو 6 نمبر باندې زموږ سره پاپولیشن والا هغه کې دی هغې دا مطلب نه ده چې زموږ پاپولیشن باندې کنټرول وجوهات موږ ته معلوم نه وو هغې کې ډفرنٹ پاپولیشن کونسل کې به موږ میټینګس اټینډ کول هغې کې ډفرنٹ هغه دا هغه ایون د مهرتاج بیبي به ناسته وه هغې به وي د خوا د میریټ کې پي سي کې ما ته هغه مه کوئ تاسو لاړ شئ بیکګراؤنډ باندې ما ته څه اکټیویټیز وښایئ ځکه چې ډېرې ښځې دي چې هغه دا تدابیر اپناول غواړي خو هغو ته سروسز اویلیبل نه ایټ د ډور سټیپ یا نیر بای هغو ته اویلیبل نه نو څه لحاظ سره ما په خیال چې موږ خپل هغه ګورو سروې لحاظ سره نو چې ټول نه غریب طبقه ده نو د هغو د پاپولیشن هغه زیات دی د یو کس په 12 بچي د یو کس په 8 بچي هغه والا هغه کیسه زیات دی نو دې بل کې ګورنمنټ ځان باونډ کړی دی چې اویرنس به ورکوو چې کوم ځای کې ستاسو هغه موجود دي سنټرز موجود دي بیا چې کوم اکوپمنټس پکار دي بیا څنګه طریقې کار دی هغه پکار دي دې نه علاوه دی کې اهم خبره پریګننسي لیوز هغې کې اهم خبره دا ده چې پریګننسي لیوز اکثر ګورنمنټ باونډ خو وي ګورنمنټ خو ورکړي خو کوم چې کوم پرایویټ انسټیټیوټس دي هغه ما خپله داسې ایکسپیرینس کړي څه کیسز ما ته راغلي دي چې هغو خبر شي چې فیمیل پریګننټ ده ایون ډاکټرز دوی ورته نوټس ورکړي ودن 3 months تاسو جاب پرېږدئ یا ورته وایي موږ ستاسو کانټراکټ نه رینیو کوو نو داسې ډېرې کیسې دي چې هغې باندې هغه رامان دي اوس ریسنټلی چې کوم زموږ سلاټ دی نو موږ خپل مینس کې دی ایون موږ سره اپوزیشن فیمیلز هم دي
یو کوکس هم جوړ کړی هغې کې موږ دا کمیټیانې جوړې کړي ډسټریبیوټ کړي چې یو 2-3 کسان به چایلډ میریجز باندې کار کوي هغه هم بس بل تقریبا تیار دی کیبنټ ته تللی دی دې ځل منسټر صاحب چایلډ کمیشن هم زه ممبر یم منسټر صاحب ته ما وایي چې دا اوس تاسو کار دی هر ځای کې خو چې د فیمیل وایز نه اورېدل کېږي اوس خو هلته منسټر هم یو زموږ میل پارلمنټیرین ناست دی نو هغو دا پرومس کړی دی چې دې ځل به انشاءالله چایلډ میریجز ایکټ والا هغه کیبنټ نه پاس شي او هغه ته به ټیبل شي د ریپروډکټیو هیلث رایټس بل باندې ایون دې کې به موږ اویرنس ورکوو ایجوکیشن به ورکوو ینګ فیمیلز په دې باندې لکه تنقید هم راغلی چې دا وجه سره دی جی هغه ما په خیال چې دوی د ښځې ورډ واوري چې د ښځې دپاره لیجسلیشن دی نو وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل ته دا ریفر کوي نو ما خو ورته ووایي چې موږ قرآن شریف ترجمه کوو ماشومانو ته هم کوو حفظ هم کوي نو هغې کې هم دا ټولې خبرې موجودې دي او ریپروډکټیو سیسټم آلریډي د بایولوجي په اف ای سی په بک کې موږ پړاوه هو هغې نه به لږ موډیفای شي په پیبرټي به وښایي ماشومانو ته فیمیل ته میل ته چې کوم چینجز راځي انسان په باډي کې راځي نورمال خبرې دي ما به خیال چې په قرآن شریف کو حدیث سره ورته موږ وښایو کې تاسو سکول د کریکولم حصہ جوړول غواړئ موږ دا ویلي دي چې د بلک شانتي اویرنس به اکارډینګ ټو هغه سټارټ بشي د اف ای سی نه خو اوس په لک شانتي جی مسما هغه هیڅ کې هغه کېږي خو لک شانتي موږ دا ډیبیټ هغه چې اویرنس سیشن یا صداسې پمپلیټ یا بک موږ هغه کو چې هغه د قرآن شریف د روح سره یي هغې سره ځکه چې هر یو حدیث کې ما په خیال چې هر یو ایجوکیشن هغه هر څه په هغه یو کتاب کې موږ سره موجود دی او ډېر ماشومان دي چې مدرسو کې قرآن شریف ترجمه کوي نو هغه اویري حالانکه زموږ چې کوم د ماډرن سوسایټي والا واړه دي هغه نه اویر نو هغه طریقې سره موږ کې کولی شو خو بس تاسو ته ما وایي چې هغه چې خواتین بورډ راشي هغې دپاره بیل دی نو دا سپیشل کمیټي ته ولېږئ تېر شوي د موږ مخکې له 2 هفتې وشوي په دې باندې ډېر ښه ډیبیټ شوی په اسمبلي کې او موږ د اپوزیشن هغه خبرې منلې وي چې ځای کې څه داسې شی و چې هغه موږ طرف ته دغه نو په هغې باندې هم سوچ شوی و موږ ورته چې موږ تاسو سره کینو په دې باندې تاسو سره خبرې وکړو خو بهرحال په هغه ورځ ډېر ښه ډیبیټ شي او دا ټول پکې شامل او بل دا چې هغې کې هم داسې کسان شته چې هغې دې سره اګري وي چې واقعي دا شیزونه څه ټیک دي ځکه چې موږ دا د لسم یا اف ای سی یا اف نه په شروع کړو نو الریډي هغه ټول ماشوم له پکار چې هغه ته اویرنس راشي چې کوم ماحول کې دنیا چې کوم چیلنج دا چې کوم چایلډ ابیوز فلانه دا چې کوم روان دي چل پروټیکشن دا ټول دا روان دي دا ټول مسلې دا چې ماشوم خبر نه ټیک او موږ تاسو د دنیا کې تاسو ګوري چې هغې سره به خلک کینی هغه به پوهي کې هغه ماشوم چې داسې چللی بچی داسې چللی تو بار دی داسې خلک دي دا ته موږ څومره تاسو کیسونو کوو په دې لږ ټیم کې په هغې هغه طرف مطلب نه غواړو خو چونکې د موږ اویرنس نشته معاشرې کې معاشره خبر نه ده نو په دې کې اپوزیشن هم موږ سره په ډېرو شیزونو جی بالکل ما چې د بل باندې کله پریزنټیشن اغوستو هغه ټایم کې لا پاپولیشن منسټر دا بل بیسیکلی تاسو نه چې دا پاپولیشن ډپارټمنټ طرف نه و هغه ټایم کې پاپولیشن منسټر نو سی ایم صاحب پکې ما ته هغه حواله کړی ما سره اپوزیشن ایم پی ایز بم ناسو فیمیل ایم پی ایز بم سره ناستې موږ دې باندې کافي ډیبیټ کړی سر داسې هغه به کیو موږ وایي چې دا د ویسټ والا خبرې دي زموږ معاشره کې نشي اډاپټ کېدی خو چې کم شیز د وخت ضرورت دی نو هغه خو دی ما تاسو ته وایي چې موږ کمپیریزن وکړو نو د مدرسې کم ماشومان چې هغه ډېر اویري ځکه چې هغه قرآن شریف کې ترجمه کې ډېر څه ویلي او چې کوم زموږ والا هغه ماډرن لینګویجز دی هغې کې هغه نشي هغه کېدی ډومestic اول نه چې دا بیل راغی هغې تنقید وکړو خو کله چې هغه بریف شول منسټر پاپولیشن هغه بریف کړل بار نو هغې دې ته اګري شول چې بس موږ تاسو سپورټ کوي او دا یو ضروري وي نو بیا هغې ته د یقین دهاني هم ورکړه شوه چې دې کې به یو داسې شی نه راځي چې هغه د شریعت د اسلام سره متصادم وي نو چې کله دا شورټي هغې ته میلاو شو نو هغې دې سره اګري شو یو صحتمند انسان نه یو صحتمند مور نه نو ما په خیال یو صحتمند ماشوم نه نو معاشره هم صحتمند نه علم پکار زه شامل صاحب تاسو راځو اگر چې تاسو بار چې کوم اپوزیشن کوم ایم پی ایز دي یا د سند حکومت طرف تاسو بار تاسو بلاول بوټو زرداری صاحب ته هم دعوت ورکړی چې تاسو راشئ بیرټي کې ورځئ هغې باوجود هم اپوزیشن لګیا دی هغې دا وایي چې دا د نیب د دې تحقیقاتو کې او نیب ته بار درخواستونه کوي نو تاسو وایئ چې پکار ده چې نیب د دې تحقیقاتو کې وکنه وکرشا صاحب مخکې نه مونږ د منصوبه شروع کړې نه وه چې اپوزیشن والا عدالتونو ته لاړل او په دې منصوبه د سټې اخیستو کوشش یې وکړو خو چونکې زمونږ خواهش دا و چې دا یو عوامي منصوبه ده عوام دوست منصوبه ده نو په دې ټیم کې که موږ سټې راشي یا کار ودرېږي هغې نقصان عوام ته دی ولې چې یو به ټریفک جام وي او بل د دې ریټونه به سیوا کېږي موږ چې بار د دې شي مخالفت کړی دی دا مو نه دي ویلي چې احتساب دې نه شي دا مو نه دي ویلي چې د دې چان بین د نه شي دا مو ویلي دي چې د منصوبه دې په ټایم مکمله شي چې عوام ته سهولت ورسي او عوام مزید تکلیف نه بچ شي بیا هغې نه بعد چې څوک راځي را دی شي په هغې باندې د صوبایي حکومت هېڅ اعتراض نشته
او چې څو پورې دی دا زمونږ بټو صاحب بلاول بټو صاحب هغې خبره ده هغې ته مونږ دعوت ورکړی دی او په دې وجه مو ورکړی د یو پارټۍ لیډر دی او بار بار چې کله دی په میډیا باندې راځي نو د دې تنقید په دوه پراجیکټ باندې ملم جبا او بی آر ټي باندې نو هغې ته زه وایم د میډیا په ذریعه باندې هغې ته ما کارډ هم د خپل د سیند اسمبلی چې زمونږ دوه غړي دي ایم پی ایګان دي هغه بی آر ټي بس کې مونږ سره سفر وکړو هغې په ذریعه بلاول بټو صاحب ته ما کارډ هم لیږلی چې راشه ته زمونږ میلمه شه زو کارډ دی نو ته زمونږ سره میلمه شه او په دې بس کې زمونږ سره سفر وکړه چې په خپلو سترګو ته بی آر ټي ووینې هغې سهولت ووینې او بیا په مونږ باندې اعتراض وکړه نو بیا چې کله مونږ راشو سپاټ ته راشو ځای ته راشو مونږ هغې کې امینډمنټ شروع کړو یاره دا کمره داسې پکار ده دا 29 کیلومیټر الیویټډ ټیک شو جي ته ما ته په دې کې ووایه په دې کې مونږ ایکسټنشن دا راغو چې مونږ ایرپورټ ته لاړو مونږ خیبر روډ ته راغو ایکسټنشن دلته راغو بل دا که دا اوس مونږ کولې تاسو هغه ټایم کې ډالر لګه تاسو ته وایم چې مونږ بل دا ایشین بینک پروجیکټ دی تاسو د مونږ ټول انفراسټرکچر دې سره نوی شو روډونه دې مونږ نوي شو تاسو ګورئ مونږ دلته ګیس پایپ چې کوم لاین او لایټ چې کوم د مونږ پېښور ته تاسو پته ګیس نه تلو هغه امپلایمنټ اپورچونټي پکې راغله بل دا چې خلک یو نوي شي سره ملاوېدل شروع شو یعنې زه تاسو دا وایم چې زه بار ملک ته لاړم په 2003 کې ما دا کتلو دا کارډ سیسټم دلته ما کتلو اټ مین چې مونږ 17-18 سال وروسته روان یو نن دا کار چې کوم داخلي او دا کېدې دا مونږ 17 سال مخکې ما کتلو لکه مونږ هم نه پوهېدو هلته چې لاړو مونږ دا څه شی دی نو دا یو ډېر زبردست اپورچونټي بل دا چې ګوره 29 کیلومیټر یو شی ته جوړې که نه پای کې به غلطي نه دا ګوره کارخانو پورې به لاړو دوی ته پته ده دا دوی فیلډ هم دی نو زه تاسو ته دا وایم چې دغه شان دې شیزونو کې وخت سره به تاسو وګورئ بل دا چې دې باندې سبسډي نشته تاسو ته لومبۍ خبره دا کومه څومره چې تاسو سورلی پوره نه کړی 3.5 لکه نو بیا خو تاسو خامخا پیسې ورکوي دې باندې نه هغه ګوره خلکو کې ګوره څنګه وسولۍ نه برابرېږي تاسو ته زموږ ډېره د موږ 50 روپۍ کرایه ټیک شو جي بل دا چې زه تا ته دا وایم چې په دې رش کې زه تاسو نه ول پوښتنه کوم تاسو کوم ځای اوسېږئ جي زه په ټاون کې اوسم ټاون ته اشتغالي ته ځي نو ته به دې کنډیشن ته خپل ګاډي هلته پارک کړې سهولت خو دې ګوره دې کې دویم رای نشته سہولت خو دی دا خو لکه دا خبره سہولت دی ماډرن ډے ټرانسپورټ دی پېښور یونیورسيټي باندې دا تیری کی هاسپټلز باندې پېښور یونیورسيټي ته تمام دې ارټیکل هم لیکلی دی پېښور یونیورسيټي چې کوم سټوډنټان دي یا زموږ کالجز دي یا سیکریټریټ دی خلکو ته ډېره زیاته فایده ده زموږ هاسپټل ټول په یو روډ باندې دي دا خبره بالکل ټیک ده خو دې سره دا خبره مونږ چې کوم دا روډ سره نالت جوړېده تاسو یو ادارې ته ټیک اوور کړی دا هغه څلور پیرې ماته کړه او دا ویل کېږي چې دا د یو ارب روپو په لاګت باندې یو کمپني نوم یې نه علم هغه کمپني ډېره زورونه ده خو دا دی چې هغې په دې کې به مخکې د انجینران نالایق دي او په دې هغه مس مینجمنټ یا د کرپشن یې کړی دا نه هغه به مونږ نه مخکې پروجیکټ وي پېښور کې ډېرې تبدیلیانې راغلې بی آر ټي سره او زمونږ د منسټر صاحب خبره وکړه اشتیاق ورمړ صاحب مخکې چې کوم مونږ دا نقشه جوړه کړې او فیزیبیلیټي سټډي شوې او ډیزاین مو چې څرنګه دوی خبره وکړه دا 28 کیلومیټر زمونږ لین دی نو په یوه کمره کې ضرور چینجز راځي د مالک خوښه نه وي په هغې کې ضرورت مطابق چینجز راځي زمونږ چې کومه دوم ریډیزاین ریوایز پی سی 1 هغه شامله شوه یو خو په مونږ باندې په میډیا باندې بار بار دا تنقید شي زه خپلو عوامو ته دا ظاهروم چې د دې کاسټ ولې سیوا شو د دې کاسټ وکرشا سے په دې وجه سیوا شو چې زمونږ پیله چې کم پی سی 1 هغه 25 کیلومیټر و او ریوایز پی سی 1 چې زمونږ دا هغه 28 کیلومیټر شو 3 کیلومیټر زمونږ ایلیویټډ پورشن په دې کې شامل شو زمونږ ریچ ټو په دا کې هغه 3 کیلومیټر ایلیویټډ پورشن و 100% ایلیویټډ پورشن شو په دې کې لینډ کاسټ په دې کې یوټیلیټي بیل شول مختلف چیزونه هغه چیزونه زمونږ چې کوم سټیشن دی لکه خیبر بازار کارخانو او زمونږ حیات آباد هغې ته مونږ وایو او چمکني سټیشن د دې پیله ډیزاین چې و هغه 3 ګونه زیات شو چې کوم زمونږ کنسټرکشن دی کوانټیټي زیاته شوه نو په دې وجه زمونږ 49 بلین کاسټ اوس 66 بلین شو زمونږ نیډ بیس باندې په دې کې چینجز راغل هغه مونږ شامل کړل او دا یو بهترین پروجیکټ اوس جوړ شو لکه څرنګه چې منسټر صاحب ویل مخکې دا کارخانو مارکیټ پورې نه و دا د حیات آباد پورې و نو الحمدلله چې کم ځای کې مونږ په دې کې پوه شو چې دا ضرورت دی ضرورت مونږ پکې شامل کړو
او چې څو پورې په دې کې کم ځای کې کمی وي هغه کمی به موږ پوره کوو هغه به ټیک کوو که هغه نړۍ وي که هغه بل شی وي که بل شی ولې چې دا ډېر لوی پروجیکټ دی او دومره غټ پروجیکټ چېرته مخکې په خیبر پښتونخوا کې نه دی شوی چې پاکستان جوړ دی دا واحد پروجیکټ دی او موږ سره چې کومه د مرکزي حکومت چې د بل چا و زموږ په مرکز کې هغه بدنیتي هم د چا نه پټه نه ده زموږ پیله خواهش دا و چې دا په ریلوې ځمکه باندې جوړ شي په هغې موږ ته ان او سی نه کړه را نو بیا موږ مجبور شو دا کوریډور 2 و چې کم باندې موږ کار شروع کړو نو انشاءالله اوس اخري مرحلې دي او 14 اگست روان موږ دا خوښي 14 اگست تاسو دې افتتاح وکړ زما چیف منسٹر چې کوم ورځ غواړي 24 غنټې مشه نام دا ډیر زر دی وکړه ان شاء الله تاسو ټول بو سره وي بس الله دې زر چې په خور د خلک اخر یقینو کا دا تاسو یقینو کې په سوشل میډیا ور پسې یو کس خلک دی په څیر جوړ کړی دی کنه یو ډرامر ور جوړ کړی دا بی ار ټي د بی ار ټي کیسې په نوم باندې او لوی تقریبا 3 منټ بی ار ټي ولا وکښه صاحب زبدا وان چې کله مخ کې اول شروع ټیم و نو دا یو خواب و پرویز خټک صاحب زموږ چیف منسٹر و هغه ټیم کې تقریبا 100 میټینګونه موږ به کړي وي هغې نه بعد د دې افتتاح وشوه په دې باندې موږ ډېر زیات محنت کړی و زموږ هغه مشر و خو نن الحمدلله هغه پریکټیکل هغې باس کې موږ ځو ویزټ کوو او څرنګه چې موږ بلاول بټو ته دعوت ورکړی دی نو هغې ته مو د مینې نه ورکړی چې تا ته بل څوک په چیټ باندې تنقید ولیکي او هغه بیانوي دې سره ستا کمزوري ظاهرېږي نو راشه بیرټي په بس کې ما سره لاړ شه چې کم ځای کې تنقید ضرورت وي هغې ځای کې تاسو تنقید بلاول وکړئ صاحب ته زما دا هغه چې کراچي کې جوړ کړي نو خو وایي هغې ګرین بس دی هغه زما امید دی ما دې ته زو کارډ لیږلی دی نو د بلاول نه زما امید دی چې د کراچۍ کم ګرین بس اعلان دوی کړی دی چې هغه کارت به ما ته راولګي تاسو نه ګورئ هم غسته کار تاسو ځان ته غسي کړون دې سره بل چې کوم خبره کیږي دا موږ تاسو د مو پلان کې ولاړو خپل مخ موږ پلان کې درو خیر نه دا موږ دې لپاره خو چې مطلب دا چې دا صحیح خبره ټیک دی بالکل او د پی ډی آی سره خجی د بی ار ټي ولې سره دا چې کوم تاسو کپنه ټیګه ځنه ټیګداران دي یو کپنی نه نو پای دا الزام دی چې دوی دغه نور کی دا صورت وي چې کوم مزدوران دي ته پیسې نه ورکي په باندې احتجاجونه ډیر زیات کیږي د دې مسلې څه حل دی او خشرا صاحب ځنې ټیکنیکل مسلې وي لکه موږ ته قانوني اختیار نه وي چې موږ کم کانټریکټر وي موږ به هغې ته پیمنټ کوو بیا مخکې مرضي د هغه کانټریکټر وي که لیبر کانټریکټر هغه ساتي که سب کانټریکټر ساتي نو هغه د هغې مرضي وي په لوی لوی پروجیکټ کې دا خبرې وي خو زموږ به کوشش کوو چې مسلې څومره راسته زموږ قانوني اختیار وي چې مسلې موږ حل ستاسو والي سره د اپوزیشن چې څنګه د بی ار ټي والي سره خبره کیږي چې بیل انټری سونامي د دې هم اډر وشي بار بار په دې باندې پریس کانفرنس کیږي نو په دې والي سره تاسو وایي چې آیا واقعي ودی شي د دې تحقیقات نه مو کی کنه بالکل ګوره جی دا سلور کار نه دا اوس نه روانه او جی پیزو کار نه دا روانه دا نیب تم دی وړو ګوره څه درشتا مو خو څوک هم نه مړ کی مو چاته سوال نه کړه چې تاسو مزي نیب ته تاسو لاړ شي بلکې زړوم به هغه منسٹر به محمد خدای فضل تاسو خپل لیټر وخېما چې ما انټي کرپشن ته لیټر کړی چې راشه د موږ د بلین چې کوم پروګرام روان دی که په دې کې چرته کو تای غلطي نه کیږي تاسو بالکل تاسو فری دا ډېره غټه خبره دي دوه دوه ما کښه صرف زه په فلور باندې وایم تاسو د انکوایري خبره وکړه چې هغه ته وګوري چې مونږ ګاډي اخیستې دي په دې پروجیکټ کې مونږ ټي ای ډي اخیستې ده مونږ تنخواه اخیستې ده مونږ فیس اخیستې ده ولانټیرلی د دې کوم خدمت مونږ نه تاسو نه راستي خو بلا بیروکریټس د تنقید خبرې کوم چې اخیستې هغه به جواب دی خو چې کم زما چیف منسٹر دی او کم منسٹر ګوره جی رومر جو شي لکه فرض کړو وایم چې دا دي ګوره دلته اداري ازادي دي خلک وایي تاسو باندې خلک لاس نه چی کنه نیب چې تاسو اپوزیشن دا وایي تاسو خلک ګوره د موږ علیم خان د موږ ګوره تاسو ګوري علیم خان بوتلو دا شت تاسو ګوري د موږ د منسٹر فارسټ د پنجاب هغه غیر کو دا شت اوس ګوره چې څومره کسانو غلطي نشي وي موږ څوک نه سپیر کړي ایون که دلته وی هغه موږ سره واپس اخیستي تاسو څه پته ده چې لا غونډه چا کې لا غونډه ګوره د خان سره زیرو ټالرنس په کرپشن باندې ما او تاسو ګورئ جنگی ترین سے د موږ څومره لګنده بس چې خان ګوره موږ خو دا شوی یا نه شوی جی یا نه دي ګوره ګوره په خپل مقصد په خپل ګول باندې کمپرمایز کول دا د طریق انصاف دا د خان صاحب تقاضا خپل ګول باندې چریم ګوره د خلک وایي یو ټرن یار په ګول چې خپل مقصد باندې یو ټرن والو به ته ماته وایا چې موږ کوم سوچ ته کرپشن خلاف وروتیو
مونږ عدلیه لکه انصاف تی په د کی مونږ په غیمه چې دې شي زونه باندې چې کوم دې مونږ ناروا مونږ خو چرم دا نه وایي چې مونږ دا کوو مونږ خو چې راوځي مونږ کرپشن خلاف دې ملک امن نه وتا ته پته نن خلک وایي وړو ګران دي فلانې ګران دي تاسو به هغه یو خیاط کې 2000 تاسو یقینو کې تاسو نه بازار ته تللی شئ نه تاسو جومات ته تللی شئ نه تاسو جنازه کولی شوه روزانه به دماکي وي بمونه مو په موړو سړی به ټیک ده ډېر بد وخت تېر شوی دی، ډېر دا نه بد وخت وایم تېر څوک کړی شته موږ نه سبي. پوزیشن څوک شته ډېر ملګري بد شته وخت په تېر شي کړی په دې موږ. باندې چې مونږ نو تاسو داسې خبرې کولې خو دا خو ظاهري خبرې دا دا خو حقیقت سپینې دی خبرې کې دي کې څه نن تاسو وګورئ امن دی ډوبې تاسو وګورئ په دې خبرې باندې امن شته په دې باندې کرپشن خلاف خلکو نو واغشتو نو موږ له خو هغه وخت یادو او دې وخت تاسو وګورئ کوم وخت خو د خدای لپاره تاسو وایي خیر لکه تاسو خوب د صافت کې ډېر ټیم تېر کړی دی چې زه بازار ته نشم تللی د ما بازار محفوظ نه و د ما وجونه د ما بچې بچې کور نه روان شو یا به مور پلاس روي دغه مو چې واپس پر عظیم که نه نن تاسو بازار ته تللی شئ نن تاسو خپل ځای کې ناستی شئ نن تاسو جنازو نو موږ خو ټیک ده چې وختي یو کرایسس راشي مافیا ده کله چینی پټ شي او کله وړو پټ شي چې موږ بدنامي کوي نو په دې باندې نه خلاصېږي د چې هر څومره دغه وکړي په دې باندې نه کېږي خلک پوه دي سمیره میډم ستاسو نه پوښتنه چې دا 2 کاله ستاسو د حکومت وشول په دې 2 کاله کې تاسو چې کوم ووټر دی نور پارټونو د پی ټی آی ووټر تاسو هغه ته څه وایي چې موږ په کم بنیاد باندې تاسو ماته ووټ راکړو نو موږ په دې 2 کالو کې کم کارونه وکړل تاسو مطمئن شئ هغه کم کارونه دي ما به خیال چې زموږ هغه 10 ایجنډا پوینټس ټو 11 خان صاحب چې هغه کې شیر کړي وو 100 ډیز پلان کې اور 100 ډیز کې هغه سیټ هم شو او هغه سره بیا امپلیمنټیشن هم سٹارټ شو پریویس گورنمنٹ کې زموږ فوکس و چې موږ هیلث اینڈ ایجوکیشن کې اچیومنټس وکړو ما به خیال چې اون د ریکارډ هغه غشته چې هر لیول باندې موږ خپل اچیومنټس وکړو ایجوکیشن سیکټر کې هم هیلث سیکټر کې هم هغې نه بعد بیا خان صاحب وی چې موږ انفراسټرکچر طرف ته فوکس کوو پاغه کې میگا پروجیکټ چې منسټران صاحب ناستي یو خو زموږ انټرنیشنل ریکګنیشن دی په بلین ټری سونامي والا ما به خیال چې سٹارټ کې به ډېر مذاق وړاوی دوی خان صاحب لیونه شوی دی بوټي لګی کله وی د سرکار نشته خو آی تھنک هغه داسې یو پرسنالټي و چې ایکسپوجر یې ډېر و ته پته وه چې دنیا کم طرف ته روانه ده موږ کم هغه ته روانو نو هغې حوالې سره بیا اوس چې تاسو ته ما ووایي چې څنګه زموږ دومره ډېر بلز ما سٹارټ کې هغه کو چې موږ رالو زموږ سره دا هغه و چې موږ به دې بلز باندې کار کوو زموږ خو پخواني ګورنمنټ کې هسې کې هغه کار نه دی شوی هسې چې موږ سکروټني وکړه هغه بلونه ټول پاس شوي وو زموږ ګورنمنټ کار کړی ما په خیال چې اوس موږ ته د ایکسټینشن چې 5 ایئرز والا موږ ته الحمدلله ملاو شوی انشاءالله زه هم چې نو 10-20 ایئرز به هم زموږ وي نو هغه کې زموږ فوکس دی چې امپلیمنټیشن وکړو چې امپلیمنټیشن وشي تاسو ته ما وایي چې زه خپل اویر نه وم زموږ ګورنمنټ و خو زه خپل اویر نه وم ما ته نه وه پته چې دا لاس پاس شوي دي خواتین سپیسیفک دا دي هیلث سپیسیفک دا دي ډېرې داسې خبرې وې نو ما په خیال چې امپلیمنټیشن روان هم دی د ډېرې کیسو او د ډېرې کیسو چې څه پاتې دی سٹارټ کې ما په خیال پوزیشن کې مې یو څو کسان دي هغه دا خبره کوي چې امپلیمنټیشن کار د بیروکریسي دی د پارلیمنټیرینس نه دی ما په خیال چې موږ ته یو ټاسک ملاو شوی دی نو واي ناٹ ټو پوش دیم چې هغه کار نه کوي موږ به پوش کوو موږ به ورته وایو چې دا بل هغه شوی دی ولې امپلیمنټیشن نه کیږي نو چې ووټر زموږ بینیفایډ کیږي هغه ته یو غریب سړي ته خپل حاجت او هر څه پوره کیږي نو ما په خیال چې ډایرکټلی هغه به کیږي پوره صوبې کې چې څو هر یو سټیزن دی هغه ته به صحت کارت میلاو شي ما په خیال زه خپله دې باندې هغه ما وټنس یم ما به یو پرایویټ هاسپټل کې پېښور یو غټ هاسپټل دی کې به ما کار کوو هغې کې به په پیشنټس راله چې لکه هغو به سوچ هم نه و چې زموږ د هارټ سرجري به 5 لک او دا به وشي ګورنمنټ به پې کړه پیسې به میلاو شوي هغې ته هغه خو سپیسیفک زموږ پاپولیشن چې هغې ته میلاو شوی اوس ریسنټلی دې 2 کالو کې پریویس بجټ کې هغه اناونس شو دې بجټ کې هغه امپلیمنٹ شو صحت حوالې سره چې تاسو خبره وکړئ نو چې انسان ته ایجوکیشن میلاویږي یو انسان ته هیلث میلاویږي ما په خیال چې هغه ویل بینګ کې سټرانګ وي امپلایمنٹ اپورچونیټیز باندې موږ فوکس دی نو د ریکن صاحب ووټر دی نه دی هغه بیا خپل ضمیر کار دی چې چا ورته کار کړی ووټ ورکوي نه ورکوي خو کارونه زموږ ډېر دي الحمدلله تاسو کې بس یو منټ کې بیا یو شریعت ټیک ده لکه کنفلیکټ اف انټرست دا بل موږ پاس کو رائټ انفارمیشن موږ پاس کو چیریټي ایکټ باندې موږ کار وکړو دا په نورو صوبو کې ډشته نه نه کولی شي د دې یو کې کنه تر شي حکومتونو سند حکومت دا چیلنج وکړو چې کنفلیکټ اف انټرست بل دې پاس کی نشي پاس کولی چې دغه انټرست ماغي ای دې پاس کی رائټ انفارمیشن دې پاس کی نشي پاس کولی تر اوسه پورې د موږ ډېر سینیئر د موږ 15-20 سال مخکې روان دي هغه شان څیزونه لکه موږ ته چې موږ نو ویسل بلو یو بل دی ټیک شو دی دې پاس کیږي نشي کولی دی کې ضرورت نشته دا تل کې پوزیشن څوکتره بده خبره ده چې نه خیر اپوزیشن لم هغه خبرې موږ کوو کنه خیر کوم نو نه دی وایي موږ پسې نه وایي موږ خدا وایو چې دا بالکل دا فیکټ دی دا حقیقت دی نو پای خبرې کوو
صحیح شامل صاحب یو منټ کې تاسو سوال چې تاسو کم کارونه کم پاتې شوي چې هغه ووایي چې بس بیا پروګرام بسم الله ختم کړو زمونږ نه که څه کم دی هغه او لکه ووټر تاسو په څه شي باندې کنوینس کوي دی وویل چې هیلث کارت دی زمونږ په حلقې یا زمونږ د علاقې په بنیاد زه به دا ووایم زما د حلقې چیف منسټر تیر شوی و زما د ډسټرکټ او دراني صاحب خو ما ته هغه حقوق نه وي میلاو شوي کم حقوق چې ما ته د نوشهري چیف منسټر راکړل کم حقوق چې ما ته د تحریک انصاف حکومت راکړل هغه به زه خپل قوم ته ظاهر کم زما په ډسټرکټ کې 4 تحصیلونه نوي جوړ شول نو ما ته د خپل ضلع چیف منسټر نوي راکړي زما په ضلع کې سرکولر روډ جوړ شو 7 ارب هغه ما ته چا نه ورکړي زما برانډې مریجنګ پروګرام د 5 ارب روپۍ دي او نور په سونو سینکړو کیلومیټر روډونو په سیټي کې بیوټیفیکیشن پروګرام زمونږ روډونو ابتر حالو نو الحمدلله زما صوبایي حکومت هغه پروجیکټ وکړ نن ماته کیډټ کالج په خپل ضلع کې منظور شوی دی ماته ټیکنیکل کالج منظور شوی دی تحریک انصاف حکومت را کړی دی ماته که تحصیلونه دي که کالجونه دي که سرکولر روډونه دي که بیوټیفیکیشن پروګرامونه دي هغه پروګرام د تحریک انصاف حکومت راکړل چې هغه سبقه خپل د ضلع خپل چیف منسټر ماته نه وی راکړي ازه د ریکارډ خبره کوم په فلور باندې یو جهان من وخت باندې به ختم شي تاسو راته یو جهان من منسټر صاحب تاسو یو جهان من ګران کو تاسو هم مننه چې پروګرام تاسو هم سره کو ان شاء الله که ژوند خو خیر تاسو په خدمت کې بیرته راهي الله پامان